شپه دې چرته تېره کړه ټوله شپه ما پریشانۍ کې تېره کړه شپه دې چرته تېره کړه ته زما په زړه کې اوسېږې ته په ما ډېر ښکلې لګې زه شمه دا ستا مهربان ای زما موبایل الو وحاج بھائی thank you so much تو خیا تاسو لسر علی گلی دی تا خپل سیزونو کته مونږ به په خپل وګورو ښا الله مشر خوریم تاسو چې تاسو توفیق ولو کوم ګورم نو سفر په پروزي په تاسو ضروری وګورا خو مونږ له دا ګارانټي راکا چې زمونږ سیزونو وګوري نو به ایمانه کېږي خو بنا زما هیڅ ضرورت نشته تاسو شیزونو ته وحاج بھائی زما ټول ضرورتونه پوره کوي پوه شوې ته وحاج بھائی خو پوره کوي خو ستانه د توپ د کمی په ځای نورم سیوا کیږي ځکه ضروری ده چې سیزونه پټ کو تانا یجنا کو څنګه په پټه شیزونه ګوره ماته مخای کنه وحاج سره علی گلی دی الله دا سره پېښه پلوشي جب دې ډېر زیاتوک د شوي دا دې ته وګد جب نه سیلف ډیفense وای رشنا بیبي بس هم کې تاسو دوانه چې په جګړه شي بیا ډو ختمه وینا دا سمینه بازارم جوړ کړی دی زه یو چت کې دا ټول شیزونه او زماره کمرې پر ماریا کې دی دا څه کوي امي سيزونه تاسو مرکز لره غوښتي دي چې ټول سيزونه بل ماره کې دی نو ولې د بربادولو د پاره تاسو له درکم زما زوی دومره مهنت کوي او دا شیزونه را لګي او تاسو سره بيخي احساس نشته ګوره وته حلامه دې سره د خپل زوی فکر شو زمونږ نه الله دې سلامت لري زما بچي لا خیر ډیر مهنتي او همت والا دی کو هغه د دې فرمایشونه پوره نه کی نو سوق به کوي هغه خو ټیک د خالامه خو زما زوی بم د سلورو جنکو فرض ادا کوي د سلورو چهیز جوړول د سلورو ودول دا هر څه بسنګ برابرې زما غریب زوی مړی هر څه بوشي تسله دومره غمونه کې دا خو ته زم وېم چې د مستقبل د یری زمګه حال مخربوي چې زمګه ودونه کله کیږي او بشي بدی اکیلی کې خود شورونه د عقل کامی دي دې دا خبري خداراتو وحاج مال نکری زرا لګلې دا او را لګلې دا د دې روړه مې حد کوي خاله ما تاسو ولی په پاکستان کې نکریزي بندي شوې دي چې تاسو د دوبۍ نه راغوستي د دې ځای په نکریزو کې خو اډو رنگ نه زکه خو مې وحاج ته ویلو چې ما د هغه ځای نه نکریزي راولېګا د هغه ځای نکریزي ډېری تیزي افرین دي خاله ما زه د جنکو په بیا سه جاړم او تاسو دا واخلې وای مرها تاله ولی خندا درځي اسه زه پاسه روټه پخکا د دې لپاره مې استاد ته ویم پکور کې څه ذمہواری ستام شته وکنه जी चाची जाने زه اکیلی چرته خود ماشومې سره په مینوم خبرې کوا به مورا به پلار یتیمه جینې ده څه خو خیال کوا بس خاله ما اوس زماره په یو کوشش مکوا زه د سورې دو په موټ کې نیم یو خټول خاندان راټول شو او د دې جنې ذمہواری زما په سر راواچولا
जिनको चत कई टोल सामान और जमा कमरे थे यो सही लग په خیال دا دومره سامان را لېږلی دی وهاج. لا خو نور شیزونه هم پراته دي خاله ما. ओहो ओड़ा गली कीगी वावरा वहाज बाई ताले हिस ने दी राले गली هیر شوی به ته زه خو به درلو وجنم چې څوک ما سره داسې حرکت وکړي. زه مرهایم او ته روشنا. زه نو دا بنګړي به زما شي که نه څومره ښکلي دي. روشنا پلیز بدتمیزي مه کوه راکه ماله. نو والا ما کله منې کړې واهله روشنا سکه داماد وشي پلیز راکه ماله. والا مرها دا والا مرها روټه پخه شوه جی چچا جانې بس پخې شولې. الله روشنا همستا کار به خراب شي. خو وایا سونه دې جوړ کړل اوس لا پاتې دي هسي ستا د تیاری نه ښکاري نه چې سبا ستا پیپر دی. رښتیا ویم زما سبا پیپر دی دونه موده پس د کور نه بهر وځم لږه ډېره تیاري خو پکار وي. کامي ستا د حرکتونو کتل نو بیا نو څه امی به مې کور نو باسي. کور نه کدی وباسي که نه خو د بل د کور به دي ضرور کی. هاي ظالمین همدکه خو زه غواړم چې زر ته زره یو ښکلي شانتې شهزاده راشي او ما د دې کور نو باسي. ښایستهوالی شرط دی څه؟ افکورس صرف او صرف کلی. اوس ګوره میرا اخر زه څونه ښکلې یم هغه خو بیا ښکلې پکار دی که نه؟ سمیږې نه که نه ته؟ ښه دا ووایه تا ته بنګړي څنګه ولګېدل؟ ښکلي وو په مینې راستولي وو که نه؟ اوهو د مینې انتها خو ګوره خو ما ته هر څه پکار دي ډېرې زیاتې پیسې او دا غټ محل او په اسماني ناز ښایسته شانتې ښکلې شانتې شهزاده. ویښه شه روشنا چې وده شې نو بیا خوبونه وینه لا خو ټوله شپه پاتې ده. پلوشې دا ته څه کې ها؟ د روشنا میډم سبا پیپر دی او نقل ولا زه تیاروم. روشنا څومره بده خبره ده. یاره سو شو ولې خور به د خور په کار نه راځي؟ ته خپله سبق نشې ویلی؟ زه به کومه نوکري کومه چې وویم توبه ده. دا چرته لاړو هم دلته خو میښې و. څه وشو څه روک شو؟ زما پاوچ نه ملاویږي هغې کې دننه زما واوچر دی نن به فیس جمع کومه زه. نو د پلوشې هغه یوسه دې کې د پریشانۍ څه خبره ده دونه؟ خبردار که زما پاوچ له چا لاسم یوړلو. یار پاوچ کې زما واوچر دی نن اخیری ورځ د مال فیس جمع کول وو. اول خو د امینه پیسې خو واخله اخوښه چې زه یې ولټوم او تا ته خو اسم په پریشانۍ کې څه نه ښکاري بیا. ته څومره ښه یې که نه پلیز ویې ګوره. زه خو ښه یم خو ګورې زما امي ښه نه ده د دې دپاره زما شکریه ادا کولو نه مخکې هغه مسله حل کا. ته څومره بدتمیزه یې ګوره که چاچي جان واورېدل هغه به څه وایي ها؟ ښه نو واودېري زه به منکره شم. ما سره په خبرو کې خپل وخت مضایع کوه ورشه خپل کار وکړه. مرها هیڅ به م نه کېږي ورشه
دا ته څه کې روشنا؟ पाउच ګورم. ښا دا دومره میک اپ دې په کومه خوشحالۍ کې کړی دی؟ پرچی ورکولو لذي که د خپل خوږ کزن واده لا؟ خپل کار سره کار ساته ته هر وخت راته مور ما جوړېږه پوه شوې. صحیح ده بچې صحیح ده، بیا را باندې ولیکه نکل. زه نن اخیرنۍ پیپرو زما. ښا لکه بیا به دې راته اډو اجت نه وي که نه؟ بدتمیزي لا خو. चाची जाने اوس به ته څه ویم او که نه په خوله کې دې ګونګړي اچولي دي. هغه نن د فیس جمع کولو اخیری تاریخ دی. ښه نو نو پیسې مې پکاري دي فیس لا. ستا تره د مرګ نه پس سره کارون خزانه نه وه پرېښې. او سپا خبره رخانې ما سره څه دومره فالتو پیسې نشته چې زه به اوس ستا د تعلیم خرچه مو چتوم او زما زوی څه دې له نه ګټي چې ستا د تعلیم خرچې به پوره کوي. اوس لږې ورځې پاتې دي بیا. ها نو بیا څه نوکري به راته میلو شي او که نه منسټره به ولګې ته. زه به څه نوکري وکړمه. نوکري به وکړمه. دلته خو په لیټ کې تیاره پرته ده که نه ستا لپاره نوکري. دلته خو بیبي تعلیم یافته در په دیکو دي. تا ته حاجت نشته چې ما نه به بېوقوفه جوړه کړي. चाची जान په ما ناوخته کیږي. آرډر خدا سکے لکه چې خپلې پیسې دې راکړي سنبھالولو لا. آخري ځل در کومه دا پیسې بند کړه سبق دا سلسله. نور هم ډېرې خرچې دي. کور چلول څه دومره اسانه خبره نه ده. هو ونیسه جی اوس ځه. हाँ जी बैग योसम او دا بیگ یوسه. ګوره محراب صاحب راغی زر کوا جی چې جوړی کا. السلام علیکم پوپو. وعلیکم سلام. راځه ناشته وکړه. پوپو نه زه یو ضروري میټنګ لرم په ما ډېر ناوخته دی. محراب دا ډیره غلطه خبره ده. ته د ځان بالکل خیال نه ساتې بچې. واده کوم چې آفیس کې بس نه سو خورم. بالکل نه ماته پته ده ته به هلته لاړ شي بیزي بشي او بیا به دنه هر څه هیر شوي. ښه داسې کوم چې د غرمې روټۍ به در پسې درولېږم نن. پوپو نه دې بالکل ضرورت نشته. اصل کې کېدای شي چې زه په آفیس کې نه یم. یو چاینیز ډیلیګیشن راغلی دی، زه به هغوی سره لنچ لرم. محراب ښه ټیک ده. ډینر خو بیا ځای کوو که نه؟ او هغه خو ټیک ده. اصل کې ما در سره د ارم باره کې څه خبره کول غوښتل. ولې څه شوي دي؟ څه الټا ملټا خو یې نه دي کړی که نه؟ بچې هماغه فضول کارونو کې مصروف وي. ښه فکر مه کوئ، زه به پوه کړم هغه. زه ټیک ده. د خدای په امان. الله په امان. لا 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 لا. الا الا دا چرته ته زمالو پټوړي ها؟ ته چې زما سیزونه استعمالې ما خو نه یې منې کړې. راکا ما کله استعمال کړي ستاسي؟ او بشلېږي او دیش کیږي خو تعالی مې در نه کم. راکا یو ورځ یو سم نو سبو شي. راکا اډو سکیږي دینا امي دې تو ګره زمالو پټوړي سنبالې کا. اسی در کم تعالی خپل لپټا. ته لا تللی نه؟ روانه خو یم.
تیاری خو ریخه کړې ده که نه او واو دا ځل خو مې پوره یقین دی چې انټر کلیر به کم د 3 کالو نه همدا وې ته پخه خبره ده اوس خو تاسو فکر مکوي څنګه فکر نه کوم ته چې انټرو کې که نه نو بیا به دې واده وي خو زه چا سره سر خورم دا والا دا څه دونه کمې پیسې په دې خو به صرف د یو سایډ کرایه وشي بس همدومره دي ما سره نورې خو ستا نیازبي نه یوړې اوس چې وحاج پیسې راولېږي نو هله به پرې د کور سودا راوړو د کور ټوله سودا ختمه شوې ده امی تاسو هم نه ډېره زیاته شومه یې خیر دوا کوي چې زما پیپر خو وشي په دې معامله کې خو زما دوا نه قبلېږي خیر دې پیره خو ما دا فیصله کړې ده که ته پاس کېږي او که فیل کېږي ستا واده به زه کوم بس شوق سره وکې ما کله منې کړې یې خیر اوس ما پرېږدې په ما نه وخته کېږي ځکه نه ما کومه حصاره کړې ته خدای په من زما خوږې مورې آی ها دروازه بنده کو د چیک اپ جوړ کړ ټي وي مخې ته کېنو په آرام یې اوس کا او چې خاله ممې ټي وي کتو ته پرېږدیم خبره وره چې په زلو نه ګرځې واپس سیده کور ته راځه ځکه نه خو مټر پلو جوړ کړ نن مې ورته ډېر زیات زړه شوی دی ښه زه ټیک ده پوخ به کم که نه فرمایشونه خدا سې کوي لکه چې پلار یې راته د کارون خزانه پریښي هلو ټوله رسېدلي دي ټیک ده زم لږ ساعت کې در رسم اوکې اوه سوري تاسو خوښ شوي خو نه نه زه ټیک یم if you don't mind please نو تاسو دا واخلئ چې ته به ځان چیک اپ وکړئ د دې هیڅ حاجت نشته دی زه ټیک یم ما به بوتلې وې خو دې وخت زه لږ تادی کېم آی ایم سوري ستاسو د احسان ډیره شکریه Hello. Excuse me. Hello. Hello. ارهم اوس پام سره ډېر ناوخته شو پاسه شابه څومره ښه ودوم او سهر وختي د پاسولم وخت خو ګوره چې څه شو ته اوسه پورې اردو پروت یې ځکه مې کارخانې چلوم همدا خو فکر دی چې ته زر تر زره بزنس سنبال کی خو که ته خپل ژوند سیریس واخلې نو الا د بایجان په موجودګۍ کې ماته د هیڅ کولو ضرورت نشته په وخت بدلیدو وخت نه لګي همدغه محراب چې نن در باندې مینه شیندي خپله خو سباله د هغه ښځه راغله او هغه بدل شو نو بیا پوپو زما په خپل رور اعتبار دی بچرې نه بدلیږي الګه چې پلار د کومه ذمہواری مالا سپارلې ده که نه هغه به تر مرګه پالمه بس تم اوس زر تر زر په خپلو خپو ودرېږه پلیز چې زم لږ په کلاره ساه واخلم او با کم پوپو او با کم بل حال مې پرېږده چې دا خپل جون انجوای کم زه خپل ځان بونکولی نه شمه ښه نو ته چا منې کړې د خپل ژوند انجوای کولو نه ته محراب سره لږ وخت تیر که بزنس دې زده که او بیا دې چې څه زړه غواړي نو هغه کوه کله کله خو تاسو په ما ډیره بده لګې ښه تاسو ته یاد دي نن د بایجان برثډے ده اف کورس یاد دی راته څنګه به هېرېږي مانه ښه ته راځې دی اوس کا یخې شوې درنه تا څه پلان کړي دی رور برثډے ده
زر کا وخت خپل واوچر راکا نور سټوډنټان هم درپسې کتار کې ولاړ دي. جی سر ومغه ګورم به کې مې خو خدای خبر څه شو. خزه یو سیټ ته شالته ولټول خو د نورو خلکو وخت مزه یې کو کنه پلیز اخواشه. جی د نن خو لاړ شه کاکا جی. پس دلته کو د شزه در نن شمتې ښا یاره څنګه به نزید نه چې دند نزید نو خلکو ته پته څنګه لګی چې زرشکه کې عالم یو هو کرایم کمرا کې او د پاسلا بکواسم کې بکواس خو تکې زدندا. دا والا بی بیجی با کایا هو د خپل حواله کنه زما په سستا مرزي. ډېر غټ مصیبت جوړ شو. اوس بس کیږي مخکې هم چاچی جان دونه په ګرانه پیسې راکړې وي. اوس څه وکړم زه؟ پیپر دې څنګه و؟ بس ټیک وو. ټول سوالونه دې وکړه؟ نه مړې دریم سوال ډېر ګران و. زه بس هم کې د پیپرو خبري څه په خوارو خو پیپرې ختم شوي او توبه زما خو سکینم ډیمیج شو. سمنه مهنت چې ته په خپل حسن باندې کې کنه کپدې کې د لګ مهنت هم پړای سره کړې وې نو نن بتاته د نقل ضرورت نه وې پېښ شوې. تا ته څه تکلیف دی؟ ته خپل کار سره کار ساته. زموږ در باندې څه خپل نقصان خپله کې. تاسو دواړه سوځې زما د هایست نه. ها اورې نن پیپرې ختم شوي نو لږې مزې به وکړو. براوینز به وخورو د ډیفینس والے بکرې نه. زه خو داسې نه ځم. زه خو کور ته ځم او د کېږم. او زم کور ته ځما. ډېرې بورینګ یې. ښه سو بیا ستا رور به تا پسې راځي. او ولې؟ مام ځان سره بوځې؟ او راځه راسره ځان راسره وتړه. سدي تیارېږي خدا سي لکه چې د خپلو خوبونو شهزاده له روانې ته څه پته لګي ملو شي کېدیم شي. رورا څلورو پرووینس وشوي؟ دا شوي 240. اوکې پیسې مې چېرته لاړې؟ جی لکه دادي کوي شاته تر پسلوی کتار ولاړ دی. یو منټ هاي الله زما پیسې څه شوي؟ دلته خو میخې وي. بیبي دادي کوي شاته نور خلک هم دي. ها دا تاسو واپس کېده وې؟ ټیک شو. یو بروویس په څو ده؟ په 80 روپۍ جی. یو منټ ما سره 50 روپۍ دي. 10 روپۍ به بیا درکم. هیڅ خبره نه ده. थैंक यू. Excuse me, sir. د الله په نوم راته څه راکه باجي. ډېر زیات وکې شوی ما. براونی
مننه. خدای پاکه زما مشکلات نور مه زیاتوه. ته خبرې زما ژوند هسې هم ډېر ګران دی. مال اسانۍ پیدا کا. سو شو پتا موډ ولې خراب دی ستا؟ نن ورځ پیره وه پته نشم سهار وختي د چا مخ کتلی و. ټیک وې ته رس خو واقعي ښه نه وه. اول خو زما د بیگ نه پیسې روکې شوې بیا مې یو براونوي اغوښتې وه د هغې خوړل هم زما په نصیب کې نه وو. څه مطلب دی ستا؟ څه شوې ستا پیسې؟ پته نشته یو خو دونه اوږې شوې ومه بیکرۍ ته لاړم بیگ مې کلو که پیسې پکې نه وي. خبرې زه څومره شرمنده شوم. همدا هر څه ما سره مو شو. ته خبرې ما فیس هم جمع نه کړو. وی الله اوس خو به تاله بلکل همې پیسې نه درکوي مرها. خبرې یم زه هم د دې خبرې خو را سره غم دی په هیڅ نه پوهېږم. ته مه پریشانه کېږه زه وهاج بای سره خبره کوم هغه به څه نه څه وکړي. ته لیونې شوې څه ته به هغوی سره ولې خبره کوې؟ هغوی ته هیڅ هم ونه وې ښه نه لګي. څه ښه نه لګي؟ هغوی پریشانه شي نو ښه نه لګي ته پرېږده. اوس دا به هر څوک راغلل واوره لوپټه او جی دا ټولې خبرې صرف په ما روا دي چې لوپټم والا ای کڼې دا ټلې د اواز نه اورې؟ بالکل یې اورم. نو ورشه دروازه کولاو که زما ماشومان راله زه هغوی ته سبق ښیم ورشه تی په خپله کولاو که. څنګه مور پلارې دي چې دلته رولیږي؟ روزانا دا ګاډي خو د لارې نه خوښ کړه دا په کومو سوچونو کې تللی؟ دا څه دي؟ کیک دی. چا راولېږلو؟ ته خپل کار کوه ملګرې مې رالیږلي دي. ولې نن ستا سالګیره ده څه؟ نه د پیپرز ختمېدو خوشحالۍ کې مې ها وګوره کیک راغلو یو منټ زه پلیټ او چاړه روړم. یو سیکنډ چېرته دې رالو؟ هغې لیکلي دي وګوره. مالم پرېږدئ ګورې ټول ختم نه کوي. ستاسو خواږه خوښتي او زما خوږې خبرې کولو والا خلک یو سیکنډ کم ځای نه رالو ده چای ښې ده. ماته څه پته ده چې چا راکړی دی ډېر ښې کړي دي څومره ښکلي کیک یې راکړی دی. بغیر تپوسه دې راوړو تپوس به دې کړی دا د چا دی؟ د چا نه مې تپوس کړی هوا نه هلته څوک هم نه و. که چا په غلطۍ کې پرېښوي او واپس ورپسې راشي نو سبب یې ورته په غلطۍ یې هیڅ بیا چېرې نه ملاویږي او چې څوک راغله نو زه به بیا جواب ورکړم. ښه څه جواب به ورکې؟ د څه خبرې؟ د کیک. د کم کیک؟ روشنا دا کیک. کم د کیک؟ ما ته خو نه ښکاري. ډېره بده خبره ده. او ډېره بده خبره ده خو ما ته کیسه څه نوره ښکاري. ښه څه؟ ما ته داسې ښکاري چې چا زما په حیث باندې خپل زړه وبیللو په چا زه ښه ولګېدم او زما یو ادا خوښه شوه د هغه. د چا به ستا په نادیدتوب ترس راغلی وي کېدای شي که دکاندار راستولی. جیلس کېږي ته زمانه؟ جی نه زه تا ته صرف حقیقت بیانوم. حقیقت دا دی چې روشنا د ټولې دنیا یو ښکلې جینۍ ده دومره چې څوک هم لیونی کولی شي.
دا کیک خو یو معمولی سیز دی زما د خاطره خو لیونی خپل ته هم پریدي ها ګوره خوش فهمۍ کې اوسېدل د انسان حق دی خو ته ډېره زیاته یې که نه شبه ته الله نه کیک بالا وخوره، روټۍ نه ده وخوره. خوړلې ډېره نادیده یې ته کېنه وخوره کیک زه کپړې بدلومه الله دې وسره خو کی چې چام را لګلې دي Oh, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Mehrab. Happy birthday to you. Oh, yes! थैंक यू मजेदार दे थैंक यू सो मच हैप्पी बर्थडे भाईजान। थैंक यू मेहराब हैप्पी बर्थडे मेहराब थैंक यू पप्पो थैंक यू دا ډېر ښایسته دی थैंक यू so much you're welcome دا ستاسو गिफ्ट دا سره وړي دي یار دا کتر ډېر ضروری دی यार दिस इज अमेजिंग थैंक्स यार साबिरी دا کیک ویسا د ډینر نه پس به بیا وروړي حبیبی جی بیا به پارا مخرو थैंक यू सो मच पप्पो تاسو همیشه زما سالګرا کوي او ستاسو همیشه یې روي بای دا وی کیک ماراوړو شکریا مو د پپو ادا کړه ها او اسیم مهراب بچي خپل ته څوک شکریا نه وای ته د پردو پشان خبرې ولې کوي مونږ سره او بایجان پپو بالکل ټیک وای مونږ تم پکار دي چې تاسو خیال وساتو او ګوره تاسو زموږ څونه خیال ساتئ دنیا کې تاسو نه علاوه زما څوک دي زما جون تاسو دواړو نه شروع کیږي او په تاسو دواړو ختم شي نن چې مونږ تاسو سره یو نو ولې تاسو د بل چا څه ضرورت شته بالکل هم نه پپو تاسو دواړو کې زه د خپل ژوند ټولې رشتې ولټوم دې دپاره زه د بل چا ضرورت نه محسوسوم ما نه هیر دي چې تاسو دواړه زما څخه اولاد نه یې کله کله په خپل ځان ته را یاد کوم چې تاسو دواړه زما ضرور اولاد یې زه ستاسو د دې جذبې قدر کوم نو بس بیا هیروه ما کله به هم نه هېرومه ها نو روټۍ لزو پلیز زه ډېر زیات وږی شوی ما راځه ستا تر د مرګ نه پس سره کارون خزانه نه و پرېښې او سپا خبره رخانې ما سره څه دومره فالتو پیسې نشته چې زه به اوس ستا د تعلیم خرچه مو چتوم مرها دا څه کې د چا ماتم کې څوک مړ شوي دي دا مخ دې ولې را پړسولې دی او ترکاریو څه پورې پخه نه ده ها هغه الوګان لږ کچو ما په کې اوبه واچولې بیا د یوې ګنټې نه په کچن کې څه کول چې څه پورې الوګان کچې دي حد کې مړې ته خو تاسو کمرې ته لاړ شئ زه بس تاسو روټۍ هلته راوړم یو خو تاسو جنکې تر څو پورې مې چې درته ویلي نه یو کارم په وخت نه کوئ سوري چاچی جان نن ناوخته شولو کار طرف ته خو اډو ګورئ نه تاسو جنکې د کالج د راتلو نه پس پزل خبرې اترې اوه نور درځي څه درته ویم زر روټۍ راوړم ماله جی شما دستا مهربان هغه چې هر څوک دی خو ته به ورسره رابطه نه کې پوه شولې ته که چاچی جان خبر شوه که نه نو 2 منټو کې به دې سمه کي ها وایه که نه پر هم په بایک خوشحاله دی که نه مهرابا هغه څه ماشوم خو نه دی چې ته د هغه هر خواهش پوره کولو له تیاري پپو د هر څه د چا دي همدا خو دي دا واخله بچې ستا فیس جمع شو دا رسید کېده څوک دی جنکو روشنا دا هر څه چا رالیږلي دي امی دا هغه مرهاره پر راغلی دي تپوس ته وکړې شما دستا مهربان